نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. سورة البقرة دیمہ پارا یوسل اویایم نمبر آیت دی دی رکو دا مخی رکو سر عربت و مناسبت دا دی چی پا مخی آیاتون کی دا مشرکانو کافرانو یا اہل کتابو یہود و نصوارو قباحتنا کتمان حق گمراہی خوخول او ہدایت پر خودل ذکر شو اس پدی آیاتن کی دا یہودیانو دا یو گمان فاسد تردید اللہ پاک ذکر کی یا پمخ کی آیاتن کی دا یہودیانو اعتراضات بیان شو بیا پا درمیان دا اعتراضاتو کی دغا یہودو نصوارو او ورسرا دا مشرکانو شرک اعتقادی او شرک عملی ذکر شو اس بیا پا دی آیاتن کی دا یہودیانو عیسیانو دا اعتراضات و جوابات ذکر کی یاد صورت شورونا تردیز پوری امتی دعوت تا خطاب ذکر شو امتی دعوت چاچ ایمان ندی روڑی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہدایت دا قبل ورد پاراغی تا دعوت ذکر شو اس دا دی آیت لیس البرنا ترد صورت دا اختتام پوری خطاب ذکر کی گی امتی اجابت تا چاچ ایمان قبول کردی دی باقی بانکم احکامات منل ضروری دی نبمخ کی آیاتون کی امتی دعوت تا خطاب او اس امتی اجابت تا خطاب دی دی یہود عیسیانو با جگڑی کولی پدی باندی چابوی زمنگا قبلہ بیت المقدس حق دا عیسیانوی زمنگا قبلہ مشرق جانب حق دی مشرکان و کافرانوی زمنگا قبلہ بیت اللہ حق دا اللہ رب العالمین پدی آیت کریمہ کی دا کامیابی بنیاد ذکر کئی چھ دا اللہ پاک تابداری دا بنیاد دے کدا اللہ حکم شو چھ بیت المقدس تتا سمق کی نو بیا دا جانب حق دے او ککل حکم شو چھ تاس بیت اللہ تمق کی نو بیا دا اللہ پاک تابداری دا بیت اللہ پا تابدارے کی دا غی پا طرف کی
نو بنیاد دا جانب نه دی چې مشرق خدي که مغرب خدي بیت المقدس خدي که بیت الله خدي. بنیاد د الله تابعداري دا، د الله تابعداري اصل نیکی دا. بل د مشرکان او کافران د ګمان فاسد تردید ذکر کړي. د مشرکان او کافران يهود او نصارو دی بوي زمونږه قبله حق دا، زکدا بیت المقدس ته د پیغمبرانو قبله ده. عیسایان بوي زمونږه قبله حق ده، زکدا د عیسی علی السلام قبله ده. الله پاک د دې غلط ګمان تردید کړي. د قبله مبارک تاسو دا خیال ساتي چې بس نیکی او تاسو سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام علامات او صفات تاسو په کتابونو کې دي، هغه تاسو پټوي او بیا هم ځان ته په حق او نیکان وای. شرک او کفر کوي او بیا هم ځان ته نیکان وای. الله رب العالمین بی ادبی او گستاخی کوي دی بوي ان الله فقیر ونحن اغنیاء. الله محتاج ده منګه مالدار یو. یا به کلوی ید الله مغلوله، الله پاک بخیل دی، نعوذ بالله. نو د دې دومره ګستاخو باوجود هم تاسو ته نیکان او حق وای. حال دادی چې نیکی د الله پاک په تابعداري کې. نو په دې آیت کریمه کې با د شریعت چې کوم بنیادونه دی هغه ذکر شي. اعتقادات دي د شریعت مطابق کا البت نیکی، عبادات دي د شریعت مطابق کا البت نیکی، معاملات دي د شریعت مطابق کا البت نیکی، او اخلاقیات دي د شریعت مطابق کا نو البت نیکی. حالانکه د يهوديانو خدا ټول غلط، عقیده غلط و عبادت غلط، غلط معاملات غلط، عقیده د شرک و عبادت خپل طبيعتونو او معاملات ټول پر رشوت او په حرامو چلیدل. اخلاقیات دو چې په پیغمبرانو به ظلمونه کول، پیغمبران به شهیدان کول، حق به پټاو، دار دي خلق اعمال. الله پاک فرمایي چې بنیاد د کامیابی تاسو په پیژنئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو سړی راغی، تاسو یرجی دانی کی ستو زنیک جوړی کوم څنګه جوړ شو. نو الله رب العالمین دا آیت کریمه نازل کو چې نیکی دی ته چې ایمان راوړه او دا غینه بعد عبادات، معاملات، اخلاقیات دا د شریعت مطابق کا البته نیک شي. دا آیت کریمه په دغه مقرازه شو. په دې آیت کریمه کې دا ټول ناول د ایمان بنیاد ذکر کیږي چې د انسان د عبادت دارومدار دا په ایمان دی. نو بنیاد اول ذکر شي دلته من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین. بنیاد دا دی. نو په دې بنیاد کې يهوديان ناکام، ځکه هغه ایمان صحیح نو. په دې کې دارل په الله ایمان، حالانکه دی الله سره شریک لټو. دی تویل شو والملائکه ففرشتو باندې ایمان، ردی د بعض فرشتي منلی بعضی نه منلی. په کتابونو ایمان، بعضی کتابونه منل بعضی نه منل. په پیغمبران ایمان، بعضی پیغمبران دی منل او بعضی نه منل. نو په دې ځکه دی غلط شو. بیا حقوق العباد ذکر کیږي. نو په حقوق العباد کې به ذکر شي چې تاسو خپل مال د الله پاک د رضا لپاره صدقه کوئ. وآت المال على حبه ذوي القربى، مال ورکړئ حبه سره د محبت. په دې هو ضمیر کې علما درې احتمالات ذکر کړي. د ټول ناول د الله سره د محبت دي زکه مال خرج کړي. نو هو ضمیر راځي دي مخکې لفظ د الله ته. الله سره د محبت دي د الله د رضا لپاره ته مال خرج کړي.
او دویم هو ضمیر راجی دی بنده ته د دې بنده د مال سره ډیر محبت دی خیخ وخت دی لیکن بیا د الله رضا د پاره خپل محبوب مال صدقه کوي او دریم د دې بنده د صدقو سره محبت دی چې بس خرج کوي او خرج کوي درې واړه احتمالات مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه ذکر کړی بیا د مال بچاله ورکه رشتہ دارانو له ورکه یتیمانانو له ورکه غریبانانو له ورکه ابن السبیل مسافر مجاهدین او طالبانو له ورکه او سوالګر له ورکه وفي الرقاب او کم کس چې بند وي داغه د آزادول غلام دی مولا و سراب دی کتابت کړي مولا و تویری تمره پیسې راکته آزادو د سر اخلاص کې چې دی آزاد شي یا یو سړی د قرضدار دی قرضدار ته قرض غواړي نو په دغه بنا باندې د سر اخلاص کا چې دی د قرض نه خلاص یا مثال یو سړی پقید کې دی بے ګناه د په خلاصولو کې د سر اخلاص کا چې دی د قید نه را خلاصي مسلمان دی بل به عبادت ذکر کی مونس کوا خو مونس ادا کول سره د خپل فرایض او واجبات او سنت او مستحبات د اقامت الصلاه خالی او درېدل دا مونس نه دی د مونس تمام ارکان د دې خیال ساتل بیا زکات ورکا خپل مال الله د رضا د پاره په زکات کې ورکا او بل معاملات دي نو معاملات دا چا سره چې دی وعده وکړه دا وعده سره ته ورسو الله سره دی وعده کړی چې ستا باندې زما ایمان دی دا وعده سره ته ورسو او کو بندگانو کې چا سره وعده وکړي دا وعده سره ته ورسو د دې والمفون بعهدهم اذا عاهدوا په دې زمن کې په دې تفسیر کې مفسرین یو تفسیر دام کوي چې یو سړی ته د قوم طرفنا یو نمائندگی په غاړه شو او دا د سره ته اون رسوله دې په دې مسله کې خائن او خیانتګر شو لکه نه سبا د اټونو معاملې دي یو سړی قوم منتخب کې چې سبا ته زمونږ نمائنده شو تا باندې موږ اعتماد وکړو ته موږ پاس کړی نو که دا ذمہ داری د سر ته ورسوله او د رعایا د هر څه خیال او ساتو خود امانت ادا کړ د وعده سر ته ورسوله او کنه داسې شو چې د وټونو په ورځ کې نیغ نیغ کېدو او چې وټونه کله تیر شو بیا په دوربین کې هم نخکارې دو دا خائن خیانتګر دی د خپل وعده سر ته ورسوله اوس په پته لګي د قوم انتخاب کړی دی په خپل خیال کې هر سړی د خسړی انتخاب کړی دی اوس که سر ته ورسول خو ټیک ده او کوي نه رسول د قران پرانا کې دی مجرم دی او بل اخلاقیات به سوي نه صبر وکي کده د په بدن تکلیفي کده مالی تکلیفي او کده د روحاني تکلیفي په هر حالت کې به صبر کوي اوس د دې دمرا کمالات والا مؤمن حقیقت کې دا نیک انسان دی نو الله جل شانه فرمایي ليس البر ان تولوا وجوهكم ندنی کی دا چې تاسو واړوي خپل مخونه قبل المشرق په طرف د مشرق باندې والمغرب او د مغرب باندې ولكن البر من آمن بالله لیکن خاوند نه کې هغه څوک چې ایمان اورو په الله باندې واليوم الاخر پرز د اخرت باندې والملائکه او فرشتو باندې والکتاب او په کتابونو باندې والنبیین او په ټول پیغمبرانو باندې آدم علیہ السلام نو واخلا تر د نبی علیہ السلام پر ټول پیغمبران منل دا په مسلمان فرض دي يهوديانو عیسی علیہ السلام او نبی علیہ السلام نه منو عیسایانو موسی علیہ السلام او نبی علیہ السلام نه منو او مؤمن چې دی په ټول پیغمبران منی دا ضروری دي وات المال على حبه او دی ورکوي مال سره د محبت د دې مال ذوی القربى رشتہ دارانو تا والیتام یتیمانانو تا والمساکین او غریبانانو تا وابن السبیل او مسافر تا
ابن السبیل نه مراد یا مسافر دي، ابن السبیل نه مراد یا طالبان علما دي، یا ابن السبیل نه مراد مجاهدین دي. والسائلین او سوال کوونکو ته خپل مال ورکي. وفي الرقاب او د پاره د آزادولو د سټونو د غلامانو ته دی مال ورکي. واقام الصلاه او دی بقائم وی منز وات الزکات او دی ورکوي زکات. والموفون بعهدهم او دی برکون کې د خپل وعدو اذا عهدوا کله چې دی وعده وکي. والصابرین فی الباساء او دی صبر کوونکې دی په تکلیفونو په غریبۍ کې او ضراء او په بیماری کې. باسان مراد غریبی او ضراء مراد بیماری. وحین الباس او په وخت جنگ کې. اولئک الذین صدقوا دا کسان دي چې دی رښتونی دي. و اولئک هم المتقون او دا کسان دي چې دی متقیان او پرهیزګار خلق دي. حقیقت کې د کامیابی بنیاد دادي خالی په دعوو باندې انسان نه کیږي نه. واخر دعوان الحمدلله رب العالمین.